ملګریو د ګیلمنې په مرګ کې هغه والد صاحب هغه خپل ساکه ورور او اسرا دوه درې تر زمان کاکړ وختل اس اس پی اپریشن چې کم دی د ټکسلا طارق محبوب هغه پریس کانفرنس وکړ او ویل چې کم 15 کسان دونی ولي هغه څوک پر دینو بلکې د ګیلمنې پلار ورور او د تر زمان یو کې کاکړ وو دا د غیرت په نامه باندې چې کم قتل شوی دی د حل د ډیرو خلکو د خیال وو چې ته ملګری وسله سکري قرضدار دی چې سې پیسو لندن کړی دی خو نن د هغه ډراپ سین وشو د هغې خپل خاندان په دا واقعه کې کاکړ وو نو اس اس پی اپریشن چې کوم دی هغه دا خبره په ګوته کړه چې دونه کله موږ معلومات وکړ څو ځله داسې وارنینګ ورکړی و چې په سوشل میډیا باندې چې کومه د هغه خوراوې فحاشي دا نه صرف د دو خاندان علاقې لپاره بلکې د ټولو پښتونخوا او د پاکستان لپاره د بدنامۍ سبب جوړیږي په دغه واقعه کې څو قسمه سببونه ما تاسو ته پراته دي یو دا چې د پولیس موږ شکریا ادا کوو چې دومره تیزترین کاروایی کړي او په جدید آلاتو باندې دغه ملزمانو ته مجرمانو ته ځان ورسولو دې سره د یو تمه راپیدویږي چې په پاکستان کې الحمدلله هغه نظام شته چې یو اندادون قتل وشي یو داسې مرګ وشي چې چاته پته نه لګي چې دا وی چا کړی وي د ما د ملګری د ما د والد صاحب یا ورور ته وی چا ویجلی وي خو بل طرف ته که تاسو وکړو ډېر مرګونه په خیبر پښتونخوا کې داسې هم شوي دي چې نن یم چاته پته نشته وسره په غون پاکستان په سطح کې خبره وکړو بېنظیر بټو چې کومه پاکستان پخوانی وزیر اعظم او هغه د مرګ پته نن هم چاته نه ولګېدلې که مونږ خیبر پښتونخوا له راشو نو د مونږ غټ غټ عالمان د مونږ غټ غټ چې کوم دانشور دي هغه په ډزو ویشتل شوي دي خو نن ورځې پورې هغو ملزمانو هېڅ پته نه ولګېدلې کتلي وي چې تېر کال باندې د خیبر پښتونخوا د بجور د سیمې یو دانشور مولانا خانزیب هم په ډزو ویشتل شوی خو نن ورځې پورې هغه مجرمان یا ملزمان په ګوتو نه دی ورغلی پولیس له باید چې دغه نظام چې کم په پنجاب کې په ټکسلا کې دی په کم نظام چې په نورو علاقو کې دی د پاکستان باید چې موږ په خیبر پښتونخوا کې هم دغه نظام د جدید آلات راشي او دلته چې کم مړي کېږي د روزانه په بنیاد یا په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې غټ غټ سرمایه‌دار وي غټ غټ عالمان وي غټ غټ دانشور وي او په مرګ کې کاکړ کسان چې کم دي باید چې هغو خلافاً کاروایی وشي او هغه هم د قانون مطابق سزا ویله ورکړی شي د ګیلمنې خبره مو شروع کړې وه نو ګیلمنې مرګ چې کوم دی په فحاشۍ په بنیاد باندې یا غیرت په نامه قتل باندې عدالت هم شته بالکل د تو حکومت پاکستان چې کوم سړی فحاشي خوروي په پولیس کې قانون هم شته رب العزت ته وکړي چې موږ په سیمه کې د فحاشي د عیاشي او د شیان بند کړی شي او یو سبق پکې اخري خبره وکم چې څومره ټیک ټاکرز دی هغه که میل دي او که فیمیل دي هغه پر هم د یو سبق پکې پروت دی چې د قانون د دایره نه د معاشرې د دایره نه د اخلاقو نه بهر د پښتونولۍ نه بهر تاسو هم خپل لږه پاره راټیټه کو الله دې نه کړي چې سبا تاسو هم داسې واقعیت وشي مونږ مې باندې خپه او نور خلکو مې باندې خپه وي ځکه چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی او الله پاک هیڅ چلم د حق نه ورکړي چې ما یو انسان پیدا کړی دی او ته یې بې ګناه وویجنه